وللجدة السدس دا ده کنه ها جده وا او دنیا د پر اسودس شپږمه حصہ د مال بس د دې یو حالت دی نو البته تعمیم دی له ام کانت دنیا د مور د طرف نه وي د مور ده او له ابن یا د پلار د طرف نه وي د پلار مور ده بیا چې کوم د عامه د واحده کانت او اکثر نیا یو ده او کدا ډیری دي د غونډو لپاره عمده سدس دی خو شرط دا دی چې اذا كن ثابتات چې دا نیاګانې ثابت وي معنا جدي صحیحه وي چې دا جدي صحیحه وي هغه ته به دغه سدس په دې کې تقسیمولی شي د دې سره سره متحازیات فی الدرجه چې دا په درجه کې برابر وي اوس نیاګانو د پر حصہ د سدس دلیل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عمل دی کم چې د حضرت مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنه نه نقل دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیاتا شپږمه حصہ د مال ورکړی دا او کدا نیاګانې زیاتی شي او دا جدات صحیحه اموي او بیا متحازی په خپل مرتبه کې د مړي سره اموي بیا دا غونډې شریکی دي په دې سدس کې نه په دې شرکت باندې بیا دلیل اجماع د صحابه ودا شرکت باندې بیا دلیل اجماع د صحابه ودا داغه وضاحت احادیث کې دا سره راغله یو نیاراله صدیق صاحب د چکم د مطالبه وکړه زما چکم د نوسه د لور زوی مړ دی زین نیایما نو زما پکې مال پیغمبر صدیق صاحب ورته وستا چې کوم د حصہ د پیغمبر علیه السلام احادیثو کې او قران کې ماته نه د معلومه زبد صحابه سره مشوره وکم دا غینه تپوس وکړې شو مغیره ابن شعبہ صاحب ورته وی نبی کریم علیه السلام نیاتا سدس ور کړی دی صدیق صاحب تپوس کو چې پیغمبر علیه السلام دا سدس ورکو توای نو تا سره په دې مقبل سوک حاضر گوا محمد ابن مسلمه پاسیدو ویجی زم حاضرو ما دو کسان په دې مسله نورم شته په روایتو کې خود دوا پورا شول نو صدیق صاحب داغه فیصله ومنله او دغه نیا چې دا لور زوی مړ دی د دې مور چې کوم نیاوه هغه ته سدس ورکو بیا وروسته بل نیاراله دا خو د مور وا به د پلار نیاراله یا د صدیق زمانه ده او یا د حضرت عمر صاحب زمانه ده نو شاید هغه خبر نه و روسته خبر شونه پس را لغه مطالبه وکړه زما چې کوم د نو سیو نو زما مالو حساب کې څه شوله بلکې زه خو حقدار یم د غی نیانه دا غی نه زکه حقدار یم به تور مثال که هغه نیا مړوي نو دین وسیتی نه حساب نشو غسته په طریقې د فرضیت او عصبیت ځکه دا خو د لورزیو او د لور زی خو ازل ارحامو کی او زمانه حصہ اغسته شي ځکه زما خو د زوی دی او د زوی خو عصبی نو چې ارکل دغه نوسه د اغه نه حصہ نشو اغسته او زمانه اغسته شوا او د غیب وجود اغه نه ته پکې حصہ ملو شوی د نو زما حصہ پکې شوا نو بیا په دې د صحابه اجماع مناقض شول دوی ورته وی چې بل سدس مون ستا د پر راته پکې نه دی معلوم که یوی عمدغه سدس او که د یوی نه زیات شي د په دې کې به شریکان شي په عمدی مسله مذکوره کې چې کوم ذکر کړه گویا یو چې کوم د مور وا او بل د پلار مور وا نو دو صورت دي کچره پلار جم دی نو پلار چې سواغسته د پلار په وجه باندې مور محجوبه ده نو د پلار مور ټیک د چې د مور سره په مرتبه کې یو شانتي وي دوانه چې کوم د مدلادي د مړی ته به واسطه تل خو چون کې د پلار مور داغه ادلا کې د پلار په وجه باندې او مدلاشتي نبي اخو هغه نیا ساقیته ده
نو بیا دا سدس راځي صرف د مور ته. په عمدي صورت کې کچرې د دې الک دا پلار مړ وي او یو د پلار مور ده او بلې دی خوا د مور ده، نو دا دواړه برابر دي. د مور جدی صحیحه ده او د پلار مور جدی صحیحه ده او مرتبه کې برابر دي. د دوانو ادلا کېږي بواسطتن، د یو واسطه د لور او د بل واسطه د زوی، دان وسې مړ شو، لہذا سدس به دغه نیاګانو ته ورکولی شي او د دواړو منځ کې به تقسیمولی شي. نو د وحدت صورت هم په دې کې جوړولی شي او د تقسیم صورت هم پکې جوړولی شي. نو السدس لأمن، دا سدس دی چې کم دی د دې دپاره چې کم دی لأمن كانت او لأبن واحدة كانت او اکثر اذا كنا ثابتاتين، دا سره قید دی چې دا جدات صحیحه وي. که بالفرض جدات صحیحه نشولي، جدات فاسده شي به بزیز الارحام او به آلته مرتبه، یو جدد صحیحه او بل جدد فاسده، اگر چې مرتبو کې برابر خو حساب ملاویږي صحیح تا فاسده به ساقط وي. متحازیات په درجه، چې درجه کې برابر وي، که درجه کې برابر نه وي نو چې کومه قریبا یا د هغه حصہ غستې شي، کومه چې بعیده د هغه به ساقط وي. یو چې کوم دی د پلار مور ده او بل د مور ده، ټیک ته چې هغه صحیحه ده، خو دې خوا چې پلار مړ دی د پلار مور جدی صحیحه به عیسی علی، د مور اخوا چې کوم دی هغه بعید ده. البته ویسقطنا دا به ساقطیږي کلهن دا غونډې بالام په مور مور چې وي که نه نو نیاګانې غونډې ساقط دي، که د مور په طرف کې دي او که د پلار په طرف کې دي. مور وا د عیسی واغسته نو د مور بره پسې بل هغه ساقط دي، او چې مور شته عیسی واغسته د پلار مور ساقط ده. کلهن بالام، وجه داره چې دا مور حصه اخلي، دا حصه د انوثت ده، نیام اغستله حصه د انوثت، مور علی حصه د انوثت. نو چې مور عیسی واغسته حصه د انوثت جمع شوله، اخو د مور ده او که د پلار مور د انوثت بل څه پاتې نه شونه، دا خو یو ساقط شي په هم سره. والابویاتو د پلار په طرف چې کومې نیاګانې دي دا ساقطېږي چې کوم دی یو طرف ته په ام سره، ولې بل ته بالاب په پلار باندې ساقطېږي. نو چې پلار شتي د پلار مور عیسی نشي اغستی، چې پلار شتي د پلار مور عیسی نشي اغستلی. خو که بالفرض پلار نشته بیا به داسې په بره ځي، چې پلار نشته د پلار مور خو حصه اغستلی شي، خو بیا د پلار مور عیسی نشي اغستلی، خو بشرطې چې د پلار دی جمع دی، د پلار دی جمع دی نو اوس د پلار مور حصہ نشي اغستی، ځکه دلته دا بل کس دی چې زوی دی، خو دا د پلار مور دام حصہ اغستی شي که پلار دیم نو او دا پلار دی نو، اخواته د پلار چې ورنیکه دی کاغی نو خیر دی، ځکه دا یې ښځه ده. نو دا چې ساقطېږي نو په زوی ساقطېږي، خو په خاوند باندې ښځه نه ساقطېږي. نو ځکه په پلار باندې مور ساقطه نه وه، نو دارنګې په پلار باندې نه ساقطه شوه، خو چې دا پلار نشته دا د پلار مور عیسی علی، خو اخوا که د پلار وي نو پروا نه کوي، ځکه چې د پلار هغه د مور د پلار خاوند دی، نو چې خاوند دی په خاوند ښځه نه ساقطېږي. نو فرمایي دا چې والابویات ایضا بالاب وکذا دارنګې ساقطېږي به بالجد، په دې نیکه به ساقطېږي، په نیکه به ساقطېږي، خو د نیکه مور به ساقطېږي ښه، الا ام الاب، په دې نیکه باندې نه ساقطېږي مور د پلار، ځکه چې د پلار مور هغه د نیکه ښځه ده. نو په دې نیکه باندې به د هغې مور چې جده ساقط شي، بیا د دې نیکه چې کوم دی مور په ده خو ساقط شوله، خو د دې نیکه په پلار باندې هغه نه ساقطېږي، ځکه د هغه ښځه ده. وان علت فانها ترث، دا وراثت وړی شي مع الجد، ځکه لانها لیست من قبله، دا قرب دا د هغې د وجې نه خو نه دی، نو چې د هغې د وجې نه د هغې خاوند دی، نو لهذا ابې نه ساقطېږي. موږ دلته دا ووې چې ویسقطن کلهن بالام، په مور سره دا ساقطې شوې.
او ابویات دا په اب سره ساقطیږي تمام په مور سره ساقطیږي او ابویات دا په اب سره ساقطیږي نو دا په دې مور سره چې کم دی دا بیا بره دا نور نیاګانې ول نه ساقطیږي نو وجه مې ته ذکر کوله یو د پلار حیثیت دی یو د مور حیثیت دی د پلار حیثیت چې کم دی د کې عصوبت دی نو دا مضبوط دی په نسبت د مور باندې هر کله چې په دې پلار کې عصبیت نو د پلار په وجه باندې بره د غونډې ساقطې کړي او د مور حصہ چې کم دی هغه د خپل ځای د انوثت د عصبیت پکې نشته نو ځکه د مور په وجه باندې د پلار نیا نه ساقطېږي مور خپل حصہ واغستله نو اخوا ته به بیا بله نه ساقطې ځکه په دې کې عصبیت نشته دی نو فرمایي والقربا او هر چې قربا ده په دې کې من ای جهت کانت قربا چې د ارجه که د پلار په سلسله کې وي او که د مور په سلسله کې وي تحجب البعدا دا بعیده به محجوبه ګرځي من ای جهت کانت د ارجحت نه چې وي نو د پلار مور موجود ونیا نو اخوا د مور هغه به ساقطه شي د مور شته نیاده نو د پلار مور هغه به ساقطه شي ځکه قربا تحجب البعدا من ای جهت کانت د دې سره سره وارثه کانت القربا دا قربا چې کنده وارث وي نو بدا بعید ساقطي او محجوبتن یا دا محجوب وي نو ساقطي دا دوانه مثالونه ستا په دې نقطه کې جوړیږي نقطه تلاندې لیکي ک ام الاب عند عدم الاب مع ام الام یو ام الام د مور د خوانه نیاده خو د مور دا یعنی دلته دو مرتبه شوي او بل ام الاب د پلار مور شوله نو چې پلار مړ دی د پلار د مور وراثت اغستې شي پلار مړ دی د پلار مور وراثت اغستې شي دا قربا ده ځکه ستاو دغه په منځ کې یو نسبت دی چې پلار دی او چې دی قربا واغسته او دا وارثه ده نو د مور حصہ چې کم دی هغه حصہ ساقطه شوله ځکه هغه کې دوه واسطې دي نو قربا تحجب البعدا شو او دا قربا وارثتن دا وارثه شوله دی مثال کې ویلې شي خو پلار جم دی وایا مړې موایا یو الاب دا او دویم ام الام دا نو ښکاره ده چې الاب قریب ده او ام الام هغه بعید ده دا پکې بعید ده چې هر کله پلار جم دیو د اوس دې مسله وي چې پلار جم دیو د پلار مور حصہ نشي اغستلی دا نیاده او دا محجوب د په پلار باندې پلار خپل حصہ لی د پلار باندې دغه مور حصہ ساقط ده نو دا نه حصہ نشي اغستلی محجوب شوله خو د دې نه سره بل کار پیدا شو اخوا د مور چې کوم د مور و اغم ساقطه شوله ځکه هغه بعید ده او د پلار مور قریبه وه اگر چې د پلار د مور قریبه وه دا محجوبه وه حصې نشو اغستی ځکه زوی شتی چې ستا پلار دی په خپله محجوبه ده خو اخوا بعیده هغې ساقطه کړې ده چې کوم د مور وه نو وارثتن کانت دغه مثال چې ستا نقطه ذکر کوي خو اب ورته مړ ووایه او محجوبتن دقه مثال خو چې د اب ورته جم دی ووایه نو بیا دا د پلار مور محجوبه ده خو د مور هغه به ساقطه ګرځي تر دې پورې دا مسله و د وراثت د نیا اوس ورپسې ورته بله مسله ذکر کوي هغه مسله دا ده چې کله بعضې نیاګانو سره د دینوسي د رشتې نسبت یو وي او کله به نیاګانې داسې وي چې د نوسی مړ دی هغې سره دوه نسبت وي د چا سره به درې نسبت وي د رشتې نو یو ته نیا پاتې کېږي یو طرف ته هغه سره یو نسبت بل طرف ته نیا پاتې کېږي د هغه سره دوه نسبت درې نسبت آیا په دې نسبتونو باندې به څه فرق پرې باسلی شي په دې وراثت کې او که نه نو دی فرمایي او د امام محمد رحمه الله په نسبت باندې فرق شته
کم چې ذی قرابتین دا هغې ته به ډبل میلاویږي د هغې نه چې کم ذی قرابتین دا. او د ابو یوسف رحمه الله په نسبت باندې دغه قرابتونو تعدد له اعتبار نشته، ډایرک اقنیه ته ګوره او په هغې تقسیموه بس. د محمد صاحب او د ابو یوسف رحمه الله په دې کې اختلاف دی. و اذا كانت الجده کله چې یوه جده وي ذاتو قرابتین، هغه د دې مړي سره یو قرابت دی، که ام الاب، لکه دا مور د پلار مور ده، د پلار مور ده، که ام الاب د پلار د مور چې کم دی مور ده. او الاخرى دا بل ذاتو قرابتین، هغه سره د مړي دوه قرابتې او اکثره یا د دوه نه زیات وي، که ام الام د مور مور ده. او دقه چې کم د مور ایزن ام اب الاب د پلار مور ده. بهذه صورت تا ته چې کم صورت ذکر کړی دی ستا په ښي طرف باندې لیکلي یو لین باندې ام الام دا یو، او بیا په دې بل طرف باندې لیکلي ام الاب دا د پلار د مور ده. نو په ګس طرف باندې دا د پلار د مور ده ایوانیا، او په دې ښي طرف باندې د مور ده دا بلنیا. بیا په ښي طرف باندې چې کم د مور ده د ده سره یو بل نسبت دی چې هغه د دې مړي د پلار مور ده. گویا په دې ښي طرف باندې چې کم ام الام اخیره کې ده که نه، د دې دوه بچي دي، یوې لور ده، نو دا ستا په دې ښي طرف باندې چې کم د پسې ده، او بل چې دی بل ته یو ځای کېږي په دې منځ کې ابدی زوی دی. بیا د دې ښځې چې په ښي طرف باندې کم اخیره کې ده د لور د طرف نه لور شوې ده، نو دا انوسی ده د لور د طرف نه، او د زوی د طرف نه زوی شوې ده انوسی ده. او دغه د لور لوري انوسی او د زوی انوسی د دې دواړو نکاح کړې ده، او اوس سره چې کوم د میت دغه بچی دی پوه شئ په صورت باندې. ښي طرف باندې آخري ښځه چې کوم ده د هغې یو زوی یو لور، بیا د دې لور ده د زوی دی، نو یو انوسی د زوی د طرف نه بل انوسی د لور د طرف نه، دوی نکاح وکړه او دغه زید کاکا و چې مړ شو. اوس دغه زید چې کوم دی دغه نیا یوې طرف ته چې کوم دی د مور ده، او بل طرف ته چې کوم دی د پلار مور ده. خو د دې مړي چې زید دی د پلار په نسب خو هلته یو ځای کېږي، خو د پلار خو مور دا شو، خو د پلار مور بیا بله شتې، هغه یوازې چې د پلار د مور ده، یعنې دا اوس د پلار. نو امام محمد رحمه الله فرمایي دا چې کوم په ښي طرف باندې نیا ده دله دوی حصې ورکا، یو د مور په وجه باندې چې دی د مور ده، او بله د پلار په وجه باندې چې دی د پلار مور ده، او په دې ګس طرف چې کومه ده هغه له یوه حصه ورکه 1600، ځکه هغه چې د دې زیات پلارو د پلار د مور ده، یو قرابت دی. نو فرمایي دا چې کوم دی بهذه صورت یقسم السدس بینهما، تقسیم د سدس به کولی شي د امام ابو یوسف رحمه الله په نسبت انصافا او نیمه کا، او صرف نیمه کا دغه دوړ به ورکی یوازې بیا اعتبار ابدان. او عند محمد رحمه الله فرمای اسلاسن، دا په اسلاسو تقسیم کې به اعتبار جهاد. اوس د بل ته چرشه د لاندې ته وګوره، د پدې کې ستاخي طرف ته چې کومه د نیا د اخیری د مور دا غ سره درې قرابت یو ځای کیږي. درې قرابت یو طرف ته چې کوم د اخی طرف ته چې کوم اخیری خزه د دې یو لور د یو زوی، لور په دې خي طرف باندې راوړه او زوی په دې مینس کې راغی، د دې زوی چې کوم دی بیا بل زوی شوی دی او د دې لور بل لور شوی ده. نو بیا د دې خي طرف نه چې کوم دویم نمبر کې د دې لور اوشوله چې کوم دی دا غبل سره د مینس کې چې ټکی ورکړي دا بل سره په نکاح کړل، نو دا غیر زوی وشو. بیا بل د دې لور نه بیا بل نوسه شوی ده، د هغه د زوی سره بیا نکاح شوی ده. نو دا وسره د دې خي طرف ته یو قسم درې قرابتونه رال، او ګس طرف ته چې کوم اخیر نه پاتې ده هغه کې یو قرابت دی، نو دله به درې برخې ورکولی شي، هغه له یوه برخه دا د محمد صاحب قول دی. ابو یوسف رحمه الله صرف تقسیم په دواړو وی. تر دې پورې دا ذیل فرایضو چې کم تا ته ذکر کول 12 دانیو. باب العصبات،
واپس چې لاړ شي آلته دویم نمبر مونږ تقسیم کوو د میراث په عصبو باندې. د عصبو می آلته تا ته وضاحت کوو چې عصبات جمع د عصبتون ده او عصبتون دا جمع د عاصب ده. خو عاصب داسې ټکی دی چې دا مرفوض متروک د استعمال نشته او وجه د ترک استعمال مدام وي چې دا عصبتون چې د عصبات جمع ده دا جمع هم استعمالیږي او دا مفرد هم استعمالیږي. گویا دا عصبتون استعمال د جنس شو د چې په لږ او ډېرو باندې اطلاق کیږي نو ځکه اصل مفرد چې عاصبون دی مرفوضون هغه متروک شو. عصبه دو معنی متکړي یا معنا ود احاطه لہذا دا توري د عصبه د دې مړینا دویمه عصبه پلیتا د یو مضبوطه حصہ د بدن نو د عصبه د یو مضبوطه رشتہ ده د فرمی باب العصبات. العصبات النسبیه بیا عصبات الته مدام وي چې د دوه قسمه دي یو نسبی دي او بل هغه سببی دي. نو عصبات نسبی مقدم ذکر کول آلته موجم ذکر کړي و په اجمال کې چې دا نسب د اقوا نو دلته مقدم کړو. نو دا عصبه نسبی ثلاثه دا درې قسمه دي. عصبه بنفسه یو به آلته په دې بل صفه کې را رواني عصبه بغیره بیا فرمای عصبه مع غیره. نو دا درې قسمه دي د عصبه نسبی اقسام. نو یو چې کوم دی عصبه بنفسه دا عصبه بنفسه دی. عصبه بنفسه ورته وی ځکه چې دی په عصبیت کې د چا د وجې نه دی بلکې به ذات خود د عصبه دی. او بل عصبه بغیره دا د غیر د وجې نه عصبه ګرځېږي و عصبه مع غیره منځ کې فرق دا دی. او وجه د حصر داسې ویلی شي دا عصبه چې اقسام ثلاثه دي یا عصبت د دوی خپل ذاتی دی یا د وجه د غیر نه دی. که عصبت د دوی خپل ذاتی وي نو دا عصبه بنفسه دی او که عصبیت د وجه د غیر نه بیا وګورو دا غیر چې کوم دی عصبه دی چې د ځان سره عصبه کړي دي او کنه هغه عصبه نه دی. که دا غیر عصبه یو د ځان سره عصبه کړه بیا ته عصبه بغیره وي. لکه خور پرور باندې عصبه کېده لور په زوی باندې عصبه کېده نو دا لور او دا خو دا رور او دا زوی خو عصبه وو. او که دا غیر چې د چا د واجب نه دا عصبه کېږي هغه عصبه نه دی بیا ته عصبه مع غیره وي. لکه د لور په وجه باندې خور عصبه کېدله لور خو عصبه نه ده. نو دا درې قسمونه چې کوم دی ذکر کی تفصیل دا دی. اما العصبه بنفسه کم چې عصبه بنفسه دي نو تعریف فكل ذکر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى. فكل ذکر دا هر نارینه دی مذکر لا تدخل چې نه داخليږي په نسبته داغه په نسبت کې الى الميت انثى نسبت مړی تکیو په دې کې انثى ناراضی دي تمنګ عصبه بنفسه ويو. په دې باندې اشکال دی. اشکال دا پیدا کیږي چې دغه عصبه بنفسه رور غنی تا سکرور د چې سکرور د پته لګي په دې کې خونسا داخل ده ځکه پکې داخل ده چې دا سکرور مقدم دی خو ستا د پلار او د مور بچی دی. دا مور پکې داخل نه شو والی مور پکې داخل ده. نو څنګه وایي چې په دې کې بلا تدخل په نسبته الى الميت انثى. جواب ته نه ده چې مراد دلته چې فكل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى وحدها. انثى وحدها یوازې په خزي باندې نسبت نه یوازې په خزي باندې او کوم چې عیانی رونه دي هغه یوازې نسبت په خزي په مور خو نه دی بلکې هغه نسبت دی په پلار او په مور دوانو باندې چې ستا پلار مور دوانو کې د سره شریک دي نو عیانی دي. یوازې په خزي باندې نسبت نه او دلته یوازې په خزي نه دی. بے اشکال پیدا کیږي. تا تعریف ذکر کو چې لا تدخل في نسبته الى الميت انثى په دې کې داخل شو خاون چې نسبت خزي ته کې مینس کې خواصیته د خزي نشته د خزو هغه ډایرک خاون دی. نو تعریف صادق دی چې فكل ذکر خاون یو سړی دی او چې د خپل خزي ته نسبت کې لا تدخل في نسبته الى الميت انثى مینس کې وساتت د انثى خو نشته او سړی دی
نو لہذا دا پکې داخل شو سره دې ته خو عصبه بنفسه نه وي. جواب ته نه دا دی دا اعتراض د سره وارد نه دی د وجه د مقسم نه قانون دی چې مقسم د ملحوظ وي په اقسامو کې. دلته مقسم عصبات نسبی دي او خاون په عصبات نسبیو کې نشتا. دلته خو مقسم څه شی دی؟ عصبات نسبی دي او خاون په عصبات نسبیو کې نشتا. د چې پکې نه دا مقسم شامل نه دی. اقسام چې موږ ذکر کوو د عصبات نسبیو به ذکر کوو او دغه مقسم شامل نه دی، نو اعتراض نه واردېږي. وهم اربعه اصناف، دا عصبه بنفسه څلور اصناف دي، څلور قسمه دي. هغه څلور قسمونه جزء المیت یو چې کوم دی د مړي جز، د مړي زوی، د زوی زوی، د زوی زوی، هلم مجره. دویم واصله د مړي اصل چې کوم دی دا عصبه بنفسه وي، پلار د پلار پلار دسې پسې مخکې د پلار او د پلار پلار. دریم وجزء ابيه، دریم عصبه چې کوم دی هغه جز د پلار وي، د پلار جز رونه دي، رونه چې کوم دی عصبه دي. او څلورم وجزء جده الاقرب، د نیکه جزو، د نیکه جز تروي. فالاقرب الاقرب فالاقرب، نږدې په نږدې باندې نو دا نیکه بچی شول، بیا د ور نیکه بچی شول، داسې پسې مخکې ځي. دا څلور مراتب دي صاحبه. په دې څلورو مراتبو کې چې کوم دی کم یو مقدم دی؟ فرمای یرجحون بقرب الدرجه، دلته به ترجیح ورکولی شي په قرب د درجې سره. کم چې درجه د چا قریب دغه به مقدم وي د بعید نه. اعنی داسې درته وایم اولاهم بالمیراث، چې یو سړی مړ شي زوی پلار رور تر ارس دي، نو حقدار څوک دی؟ اولا بالمیراث جزء المیت، د مړي جز، د مړي جز څه شی دی؟ زوی. دا د غونډو نه لومبنی دی په عصبیت کې. وجه دا ده چې د دې زوی نسبت کېږي د مړي ته بلا واسطه، په خلاف ضرور نه. ضرور ته نسبت کېږي بل واسطه. دا رور ستا عصبه دی، ولی د نسبت کېږي پلار ته، د پلار بیا تا ته نسبت راګرځي. په خلاف د ترنه عصبه دی خو د نسبت کېږي مړي ته په واسطې سره. دا تر د نیکه جز دی، بیا د نیکه په نسبت باندې ستا پلار بیا یې تا ته نسبت کېږي. البته اشکال دا پیدا کېږي چې دا جز د مړي د نسبت د مړي ته کېږي بغیر د واسطې نه، ستا زوی دی. او پلار د مړي عصبه دی، دا غم نسبت تا ته کېږي بغیر د واسطې نه، ستا پلار دی. نو پلار هم عصبه او زوی هم عصبه. نو بیا په دې دوه کې دا زوی ولی مقدم دی په پلار باندې؟ دا خو دواړو نسبت مړي ته کېږي او منځ کې واسطه نشته. نو جواب ته نه دا دی چې دا زوی چې کوم دی دا فرع ده او فرع اصل وي په اتباع کې. نو چې دا تابع د مړي وایو، نو زوی دا جز دی، دا فرع ده، فرع اصل په اتباع کې. نو ځکه اول اتباع دله ورکو او اخوا بره پلار هغه خو اصل دی، اخو فرع نه ده. نو ځکه هغه په اتباع کې اصل نشو. نو اول په عصبو کې زوی وایو، دا اصل دی په اتباع کې. دویم بیا پلار وایو، ځکه چې دا خو اصول دي، هغه په اتباع کې اصل نه. نو اولاهم بالمیراث جزء المیت ای البنون، بیا ثم بنوهم بین وسی و ان سفلوا، ثم اصله بیا دویم نمبر په دې پسې پلار دی، ای الاب پلار، ثم الجد بیا نیکو اب الاب. دا ابو الاب تفصیل ځکه کوي چې ثم الجد اسنه چې کم دی د پلار پلار خو وایا، خو اسنه چې کم دی د مور پلار وایي. بیا دا په دویم نمبر کې شو ځکه چې د دې نسبت مړي ته کېږي بغیر د واسطې نه. و ان علا ثم جزء ابيه، دریم نمبر په عصبو کې دا جز د پلار دی، د پلار جز سوي رور د پلار د نسبت کېږي مړي ته په یو واسطې سره، ځکه د نسبت پلار ته کېږي ستا پلار دی، په وساطت د پلار باندې تا ته نسبت کېږي. ای الاخوتو ورونه خویندې، او ثم بنوهم بیا د دوی بچي دي ورونه. و ان سفلوا څلورم نمبر چې کوم د عصبو کې ثم جزء جده، د نیکه جز، د نیکه جز پلار وي، نو پلار دا تر دی، نو تر عصبه دی. ای الاعمام، او چې دا نه ثم بنوهم بیا د دې ترونو بچي. و ان سفلوا اگر چې داسې په ښکته باندې څونه ځي،
یو خو موږ دا څلور عصبه ذکر کړو ترجیح دې ورکوله په قرب د درجې سره څلور عصبه ترجیح ورکوله په قرب د درجې سره نو زوی اصلو په درجه کې بیا پلارو بیا رورو بیا ترو اوس دیمه ترجیح که بالفرض دا عصبه راغلي دي او صرف چې کوم دی غونډ خویندې غونډ رونه دي غونډ ترونه دي زامن یې نشته پلارونه یې نشته صرف رونه دي یا زامن پلار تر رونه دا نشته خو ترونه دي په دې کې به ترجیح پس ورکوو ثم يرجحون بیا بدل ترجیح ورکول شي بقوه القرابه وقوه قرابت سره قوت قرابت عیانی او علاتی دي نو عیانی دا چې کنه پلار مور دوانو کې شریک دي دا براجحي په علاتی وباندې بقوه القرابه اعني به ان ذل قرابتين هغه چې داغه دو قرابتي اولا دا به اولای من ذل قرابه واحده د خاوند یو قرابت د چا دو قرابتونه دا براجحي وي په هغه باندې چې داغه یو قرابت وي بیا دا چې قرابت ذکر کان او انثى کدا د الګ په وساتت باندې دا قرب او کدا جینې په وساتت باندې لقول عليه السلام ان اعيان بني نبی کریم علیہ السلام فرمایي ان اعيان بني الام د مور بچي اعيان بني الام دا بني الام چې ذکر کیږي د احتراز د لپاره ځکه علاتی د پلار بچي دي خو چون کې دلته وسره مور دا نو اعيان بني الام ورته وي او په علاتیو کې وسره مور نشته غمور بیل ده دلته وسره مور یو زیاده نزکه اعیان بنی الام ورته وي او دغه پلار چې اعیان دي خو اعیانی وسره یو زیاده خو مور سره شریک نه ده نو ځکه دی نه بیلیږي بیا کم چې اعیانی دي پلار مور دوانو کې شریک دي یتوارثونه دوی وراثت وړي شي د سکرور نه دون بنی العلات مېرنی رور هغه وراث نشي اغسته مثال ذکر کوي کل اخ لاب و ام یو ستارور پاتې شو هغه سکرور دی او اخت لاب یا د سکه خور پاتې شولا د اب و ام اذا صارت عصبه خو بشرطي چې د سکه خور ستا عصبه شوی مع البنت نکرور پاتې شو سکه نو مېرنی رونه خو اند ساقط دي خور پاتې شولا سکه دا خو نیمال اغستې شي نیم به بیزي علاتی وتا نو ځکه سره قید ذکر کوي چې خور دی پاتې شوی د سکا خو چې دا عصبه شوی په لور باندې یو سړی مړ شو یو لور شولا یو عیانی خور ده او اخوا علاتی رونه دي نیم مال به لور والی خور عیانی عصبه شولا نیم باغه والی نه علاتی ته صفات نشونه او کچری وس دا خور په دې لوریانو باندې عصبه نه وي دی خور بخپل پرزیت اغستو دا نور به بیتو علاتی وتا نو ځکه سره ذکر کوي چې خور ویلی ابن او ام خو کړه د عصبه شي په بنت باندې اولا د اولاد من الاخ لاب دا مخکې سوال غوا کل اخ لاب و ام یو ستا سکر ور دی د اولاد چې کم دی د اخ لاب نو دا دویم صورت والاخت لاب و ام هغه خور چې هغه پلار او په مور دوانو کې عیانی و دا به بهتر د اختي لاب چې صرف پلار کې بیا داغه نه بهتر شولا و ابن الاخ لاب و ام اوراره د سوراره چې هغه د خپل سکر ور بچی دی اولا د اولاد من ابن الاخ د هغه وراره نه لاب چې هغه صرف اب کې شریک وي د علاتی وي وكذلك الحكم في اعمام الميت همدارنګه مسله په ترونو د مړي کې دا مسله زی ترونو ته نو عیانی تر به حسالی علاتی تر بنالی دا زی د ترونو لرونو ته زینو التم عیانی به الی علاتی بنالی ثم في اعمام ابيه بیا د پلار چې کم ترونه دي ثم في اعمام جده بیا چې د نیکه څنګه ترونه دي محمد صلی الله علیه وسلم